السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د میراث د یو مسلې په باره کې یو صاحب تپوس کړی دی. دا مختصر ویډیو په جوړوم چې دغه مسلې دا پیدا عام شي. سوال دا دی چې کله پلار وفات شي نیکه ژوندی وي نو دغه نیکه په دې مال کې د دین وصي دپاره صحیح حساب په شریعت کې شته او که نشته دی. نو د دې جواب دا دی چې د میراث چې څومره مسایل دي د دې ټولو دپاره دا قاعده ده چې کله اقرب موجودی نو ابعد به محجوبی. مطلب دا وضاحت په پښتو کې د دې مسلې داسې دی چې کله یو کس وفات شي او هغه ته نږدې رشتہ دار موجودی لکه زوی موجودی نو نوسی چې دی دا د په مال کې محرومه دی، هغه ته به صحیح حساب نه میلاویږي ځکه نږدې میراث وړونکی شته. نو کله چې د یو کس پلار وفات شي او نیکه ژوندی وي نو دغه نیکه په دې مال کې د دین وصي هیڅ حساب په شریعت کې مقرر نشته دی. البته که دا نیکه په خپله باندې وغواړي نو دلی ورکولی شي، خو صحیح حساب مقرر د دغه وصي دپاره نشته دی. او که چېرته نیکه وفات شوی او د هغې نه وروسته میراث لا نه تقسیم شوی او بیا د یو کس پلار وفات شو او نور ترونه موجود دي نو دغه ترونه که چېرته بیا دا میراث تقسیموي نو د دغه خپل د دې مړ ورور د حصه به پکې یعنې د یتیمانانو د حصه به هغوی ته میلاویږي. کم آیاتونه د قرآن کریم چې دي هم په دغې باره کې دي چې وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، چې یتیمانانو مال خوړل دا ډیر یو غټه ګناه ده، دا پاک د خبیث سره دا مه یوځای کوئ، د دوی مالونه دوی له ورکوئ. او دغه شان بل آیت کریمه چې وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، چې تاسو د یتیمانانو مال د یتیمانانو له ورکوئ چې کله دوی ځوانۍ ته ورسي تاسو په امتحان وکړئ، چې کله تاسو د دوی نه هوښیارتیا معلومه کړه چې دا اوس په خپل ښه بده باندې پوهېږي نو بیا دوی ته د دوی مالونه ورکوئ. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، داسې مه کوئ چې تاسو د هغوی د لویوالي د وجې نه چې دا به رالوی شي بیا به زموږ نه حصه غواړي او تاسو زر زر د هغوی مال وخورئ، نو دا د یتیمانانو مال دی. نو مسله دا شوه چې کله نیکه ژوندی وي او د یو کس پلار وفات شي نو د نیکه په دې مال کې د دغه وصي صحیح حصه نشته دی. او که نیکه وفات شوی او د هغې نه وروسته بیا د پلار وفات شي نو بیا په دې میراث کې د دغه یتیمانانو حصه شته.